او زمای زمندو پدیش په باندې پدې میاش کې رحمت را وريږي نو رحمت او لعنت یو ځای نشي جمع کېدی څنګه چې شپه او ورځ یو ځای نشي جمع کېدی تیرا او رڼا یو ځای نشي جمع کېدی دغه شانته رحمت او لعنت یو ځای نشي جمع کېدی ا دې مطلب دا چې انسان په دې ګناه کې مبتلا وي نو دوه باندې د الله لعنت ته نو دوی ته چې کوم دی رحمت نشي میلاوي دی او که انسان ته رحمت د الله میلاويږي نو دوی باندې به چې کوم دی بیا لعنت نه بیا زمای زمندو دا دومره مبارک شپه ده چې بده کې الله رب ال فرشته دنیا ته را لېږي د فرشتو سردار حضرت جبرائیل امین سره د فرشتو د جماعت چې کوم دی راځي او دا کوسو او د روډونو او د مختلفو لارو په چوکونو کې ګډ پیرونو کې جنډې لګای او د الله حبیب صلی الله علیه وسلم امت چې کله دعا غواړي پاغي باندې چې کم دی امین وای د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم ځای کوم اجتماعي دعا کېږي یو کس دعا غواړي او نور په امین وای الله رب دغه دعا چې کم دی قبلای زمای زمندو په دغه شپه باندې چې کله مؤمنان دعا غواړي فرشته د ګنا نه پاک پاغي باندې امین وای الله دغه دعاګانې چې کم دی قبلای اومه بهانه الله رب د انسان د مغفرت لپاره هغه دا جوړه کړی دا چې دا پهله رمضان نواله تر د 29 رمضان پورې چې کم اصول الله جوړ کړی لس لکه د خلکو مغفرت د 29 رمضان پورې چې څومره خلکو مغفرت شوی دا ټول برابر صرف په یو اخیری شپه باندې بیا مغفرت الله جل شانو چې کم دی هغه فرمایي زمای زمندو یو ځل یو کس واقعه بیانوله زموږ ټیچرو ما ته وی خبره د رحمت پوری ده د احسان پوری ده کله یو انسان یو کس پاس کول غواړي نو هغه د پر بیا بهانه ګوري یو کس پرچا ما چیک کړه چې بالکل خالی وا 0 نمبر وي نو ما په طرز شو ما سر 7 ډیجټ په سره لګاو نو 70 نمبر دا غوښولې او ټوټل نمبر وي 75 هغه کس د 0 نه د فیل بځای باندې ټاپ هغه پرچې چې کم دی ټاپ کړل گویا الله رب د دې امت مغفرت غواړي د دې وجه الله جل شانو دغه بهانه چې کم دی جوړې کړلې چې دې امت چې کم دی کشتای چې کم دی رب کریم پروردگار اغا د سمندر د ګناهونو چې کم دی پاس کول غواړي اتمه بهانه الله جل شانو د اختر شپه هغه ليله الجائزه چې کم دی جوړ کړل چې څوک په دغه شپه باندې عبادت وکړي او د الله نه چې کم دی سم سوال کوي رب کریم پروردگار په دغه شپه باندې هم دعاګانې چې کم دی قبلای نهمه باندې رب کریم پروردگار هغه د اختر ورځ چې کم دی د برکت او د مغفرت چې کم دی جوړ کړل مونږ تاسو ګورو په دنیا کې ورځ باندې دنیا شرابي کبابي هر ګناهګار انسانم اولمبي او عیدګاه ته چې کم دی حاضر شي نو کو غم دو غواړي الله جل شانو هغه د خپل رحمت نه چې کم دی نه محرومای بلکې هغه تم چې کم دی حصہ ملاويږي چنانچہ محبوب صلی الله علیه وسلم فرمایي چې فرشته چې کم الله جل شانو فرمایي قوموا مغفورا لكم تاسو بخلی شوی چې کم د مجمع نه چې کم دی پاسه الله رب العزت چې کم دی فرشتو نه تاسو کوي چې د دې خلکو چې کم دی سو اجر دی روزدارو څنګه مونږ تاسو ګوري او مزدوریو کې نو بیا د ما خام په ټیم کې دا پدې تمای چې ما ته وسو ملاويږي یا یو تنخوادار کس چې کله د 25-26 تاریخ راشي نو مختلف دفترونو کې ټول مرګري بیا اکثر یو بل سره ډسکشن کوي وې سیلری کب آئیږي تنخواه به کله راځيږي نو یو تمای چې مونږ ته وسو ملاويږي د قشانته الله د فرشتونو ته پوس کې چې دې روزدار تبا سوچ کم دې ملاويږي نو فرشتي ورته فرمایي چې څنګه یو مزدور د مزدوري چې کم دی اجرت پتمای دغه شانته د مغفرت چې کم دی پتمای الله جل شانو ورته فرمایي چې ما دې ټولو چې کم دی مغفرت فرمایو او بیا زمای عزتمندو د اختر ورځ خدا مکمل د صلح او د صفای ورځ ده څنګه چې مونږ تاسو ګورو په دنیا کې یو معاملې د دوه فریقینو ترمنځ وي نو خلق ولا صلح وکي او بالکل صفایو کې را چې دنه پس زور حساب کتاب بهیر کو زړې خبري بهیر کو او بس صلح صفایو شولا دغه شان رب کریم پروردگار خپل بنده ته چې زما بندا زور حساب کتاب چې دی کم دی هغه کلیر شو وس مخ کی ته یو نوې ژوندۍ چې کم دی میراو شولا او د ګناهونو چې کم دی تما پاک کړل زمای مندو دا د رب کریم پروردگار ستار دی او دغه د ستاره معاملې ده
کني مونږ او تاسو باندې کو د الله د رحمت دغه ستاري نه وي قسم مې دې په خدای ووایي چې دې مجمع کې به یو مونږ او تاسو یو بل سره چې کوم دی نه وي ناس هر انسان به د بل نه چې کوم دی نفرت شروع کړی و د دې وجې الله جل شانو په خپل بنده باندې ستاري کوي الله جل شانو فرمایي یو ځای کې چې زما بنده کو تو زما بندگی کې نو زه پتا باندې د ستارای معاملې کوم کلم چې تو زما بندگی کې او زما عبادت کې زه بس سره د ستارای چې کوم دی معاملې کوم چنانچہ یو حدیث شریف کې محبوب صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو مؤمن بنده با الله جل شانه ګناګار بنده د قیامت پر ورځ باندې بیرو غواړي او الله به سره حساب کتاب شروع کی الله به یو وریس چې کم دی چا پیره کی څنګه چې وریس مونږ ګورو د سپوږمۍ او د انور په وریس کې پټ شي د قشان هغه انسان با دا هغه رحمت په وریس کې چې کم دی پټ شي الله به دې تاسو کې چې ای زما بندا په پلانای موقع باندې دا ګناه دی کړی و په پلانای موقع دی دا ګناه کړی و دی به قره کې چې الله بالکل بالکل نبی رسول الله فرمایي چې دی با بالکل د دوی یقین شي چې بس زه خو تباشما او زما جهنم چې کم دی یقین دی خو لیکن الله رب العزت به ورته فرمایي چې ای زما بندا زه پتا باندې ساسر د ستاره چې کم دی معاملې کوما او زستا ګناهونه چې کم دی معاف کوما هغه خلق چې کله دی الله جل شانو بیا هغه وریز لړکی د ټول ګناهونه به په نیکو باندې بدل شوی یو ګناه به نه هغه ټول خلق به چې د الله څومره یو لوی ولی دی څومره یو عجیب انسان دی چې په عمل نامه کې یو ګناه هم چې کم دی نشتا دیو چې مونږ او تاسو رب کریم پروردگار نه ستاري غواړو چې الله د خپل رحمت په پردو کې الله ته مونږ پټ کې کني زمای مند کو الله جل شانو د خپل رحمت پردې او چت کړي په دنیا کې به یو انسان هم د بل انسان سره بیا کې نستون کې چې کم دی پاتې نشي دیو جی الله جل شانو خپل حبیب ته فرمایي یوم لا یخزي الله النبي والذین آمنوا معه الله رب د قیامت پر ورځ باندې خپل حبیب هم رسوا کوي او کوم خلکو چې د حبیب صلی الله علیه وسلم سره ایمان راوړي دي د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم د مؤمن امتیانم الله پاک باغیم چې کوم دیر ذلیل او رسوا نه کوي لسمه بهانه الله جل شانو رمضان المبارک کې غدا جوړ کړی دا چې رمضان المبارک دا هم سفارش کوي او قرآن عظیم الشان به هم سفارش کوي الحمدلله د مسجد کې زمونږ د رور صاحب قرآن عظیم الشان تاسو ته چې کوم دې سناو کو نو قرآن با الله جل شانو ته فرمایي چې الله د انسان زو په تراویح کې سناو کړم او رجب چې الله زو د انسان ما د کانا پینه چې کم دی رکاو کړو زمام سفارش او شفاعت چې کم دی قبول کې دیو چې الله حبیب فرمای القرآن والرمضان یشفیان د دوانه به چې کم دی څنګه چې زمای زمندو محبوب صلی الله علیه وسلم حدیث شریف کې فرمایي چې کله د قیامت ورځي سخت ورځ به هر انسان به مشکل کوي چې هغه به نور په منبرونو باندې راسي او بعض خلک به داسي چې هغه به په سیر او په تفریح کې چې کم دی د مشک او د انبرو په ټیلو باندې چې کم دی سیر او تفریح کې چکر به لګي دغه شان دی په دغه ورځ باندې با د روزدار چې کم دی سو مقامي د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه خلک روزدار خلک با د قیامت په ورځ باندې د الله د عرش د سوري د لاندې وي او دغه خلک به د الله میلمانوي الله به دې لپاره د ضیافت او د میلمستیا چې کوم دی تنظیم فرمایلی خلک په حساب کتاب کې په مشکل کې او د خلک به د الله په دسترخوان باندې کانا پینا کوي او زمای زمندو په دنیا کې د هر انسان دسترخوان دغه د شان مطابقي د الله رب الضیافت او میلمستیا هغه به د الله جل شانو چې کوم دی د شان مطابقي بیا زمای زمندو رب کریم پروردگار د مؤمن د پاره د روزدار د پاره یو خاص دروازه هغه په جنت کې چې کم دی جوړ کړی دا چې هغه ته باب الریان چې باغې باندې صرف او صرف روزدار چې کم دی داخليږي مونږ او تاسو ګورو په دنیا کې بعض اوقات یو ځای کې یو فنکشني پروګرامي د مهماني خصوصي لپاره یو شارټ لار چې کم دی جوړ شي باغې باندې صرف مهماني خصوصي داخليږي او نور خلک په عام لارو باندې راځي ګویا رب کریم پروردگار خپل مومن بنده روزدار ته یو پروتوکول ورکول غواړي چې بده باب الریان باندې وزما روزدار مومنان چې کم دي داخليږي
زمونږ حضرت فرمایي و یو ځل مونږ یورپ ته تلو تبلیغي سفر باندې نو پاغه جاز کې اکثر تقریبا یعنی 300-400 کسان دا یورپین سټیزنز او مونږ 4-5 کسان چې کوم زما سره قافله کې هغه مسلمانان او پاکستانی صرف د بهر ملک مونږ پکې بل ملک والو. څنګه چې مونږ ایرپورټ ته ورسېدو او امیګریشن شروع شو نو هغه 300-400 کسان په یو 2-3 منټه کې کلیر شول او مونږه 2-3 غنټې په مونږ باندې ولګېدې. نو ما هغه ملګرو ته وی چې ګوره دا خبره زما د سمجھ کې راځي چې ګوره الله رب العزت با د دې لپاره جوړه کړې ده چې دغه روزدار با زر تر زر چې کوم دی جنت ته به دغه دروازه باندې داخل شي. نو یورپین ملکونو لپاره هغې پاسپورټ ورسره د هغه ځای نو زر زر چې کوم دی هغې ته کلیرنس چې کوم دی میلاو شي. نو الله جل شانو خپل مؤمن بنده روزدار جنت ته زر د دخول لپاره باب الریان چې کوم دی جوړ کړی گویا یو سپیشل کاؤنٹر یو سپیشل ډیسک کې په آخرت کې د هغو دپاره چې کوم دی جوړ کړی دی. یو رسمه بهانه الله رب العزت هغه دا جوړه کړې ده چې په 3 سیزونو باندې الله جل شانو د مغفرت وعده فرمایي. یو دا چې من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کوم انسان چې روزوي نیوله د ایمان او د ثواب په نیت باندې الله جل شانو د دو مخکینی ورستنی ټول ګناهونه معاف کړي. الله اکبر کبیره. په روزه باندې مؤمن په ایمان سره دا ویني الله د ټول ګناهونه چې کوم دی معاف کړي. که یو کس مؤمن نه او د ثواب نیت هم نه دوی ته چې کوم دی اجر نه میلاویږي. زموږ حضرت فرمایي یو بهر ملک یو ظلمه نو زما سره یو انجینر میلاو شو ما ته وی چې زنن سبب فاسټینګ باندې یم هغې یعنی چې کله کانا پینا پرېږدي نو هغې ورته فاسټینګ وایي. نو زه به فاسټینګ باندې یم نو ما ورته چې تاسو فاسټینګ ولې کوئ وایي چې کله د مسلمانانو روژې نو زم دا 13 ورځې یعنې روژه نه یم ما ورته چې ولې وایي اصل کې ما چې حساب کتاب وکړو نو الله د انسان دا جسم داسې جوړ کړی دی چې انسان ته کم از کم یو میاشت په زندګۍ کې وږې پاتې کېدل پکار دی چې دو د جسم نه مختلف بیماری چې کوم دی ختم شي. یو کافر تم په دې باندې چې کوم دی یقین دی چې روزه دا د فائدې سیز دی. نو دا چې کوم مؤمن د ایمان او د احتساب او د ثواب په نیت باندې روزه ونیوله الله مخکینی ورستنی ټول ګناهونه معاف کړل. دویم سیز من قام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کم کس د شپې تراویح کوي قیام کوي د ایمان او د احتساب د ثواب په نیت باندې الله په دې تراویح باندې الحمدلله د مخکینو ورستنو چې کوم دی ګناهونو مغفرت فرما. زمای زمندو څومره آسان عمل الحمدلله الله تاسو ته تراویح چې کوم دی توفیق درکو. بعض خلک وایي تراویح دا خو وایي سنت عمل دی. زمای زمندو بعضی اعمال داسي په منځ کې دا خبر رااله یاد ساتئ دا یو که یو انسان دا غواړي چې زما د فرایضو حفاظت وشي نو د فرایضو حفاظت کېږي په نوافلو باندې په سننو باندې او که یو کس وایي چې زما د سنت او د نوافلو حفاظت وشي دا په مستحباتو باندې کېږي او که دی وایي چې زما مستحباتو حفاظت وشي دا په مسنون دعاګانو باندې کېږي او که یو کس وایي چې زما د ایمان حفاظت وشي هغه په دې ټولو اعمالو چې کم دی استقامت اختیار. مونږ او تاسو ګورو کله چې یو ټیرریسټ یو دشمن ملک دارالخلافې ته رادننه کېږي نو هغه ډایرکټ نه راځي دارالخلافې ته بلکې اول بارډر سکیورټي چې کوم دی کراس کړي. چې کله بارډر کراس کړي بیا د هغې نه پس بل دایره چې کوم دی کراس کوي بیا بله دایره چې کوم دی کراس کوي بیا د هغې نه پس چې کوم دی کیپټل ته ځي. دغه شانتې شیطان د انسان په عقیده او ایمان باندې ډایرکټ اټیک نه کوي بلکې لول دغه په نظر کې مستحبات واړو ښکاره کړي بیا سنت دی پرېږدي بیا د هغې نه پس دی فرایض پرېږدي او بیا دی اوتې بوتې چې کوم دی شروع کړي. الله اکبر کبیره. نو اول سیز روژې نیول دریم چې کوم دی تراویح کول او دریم من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کم انسان چې په لیلة القدر کې یو شپه قیام وکړو الله وایي مخکینی ورستنی ګناهونه چې کوم دی امې ورته چې کوم دی معاف کړل. دا د بخاری شریف چې کوم دی روایت دی. زمای مندو زمونږ حضرت فرمایي په دې باندې چې د دریو خبر باندې سوچ کومه نو د الله مقصد مغفرت چې کوم دی گویا
مقصد مغفرت د انسان دا غې د پاره چې کم دی بهانه د انسان د پاره جوړ کړي بلکې زمای زمندو په دې میاش کې د الله د رحمتونو برکتونو بسوي چې په خوراک کولو باندې الله مغفرت فرمایي رحمتونه ملاويږي نبی رسول الله فرمایي ان الله وملائکته یصلون علی المستحسرین چې څوک سحری کې د سحری د پښمنه کوي په دې باندې د الله رب العزت فرشته په سحری کوونکو باندې رحمتونه چې کم دي نازل ہے الله او داغو فرشته چې کم دي دولسمه بهانه او اخري بهانه چې الله جل شانه په دې میاش کې د مغفرت جوړ کړی دا مونږ او تاسو ګورو په دنیا کې یو عام دستوري او یو خاص دستوري مثال په تور پر یو ټیلر استادي نو عام خلکو له کپڑے په خپل شاګردانو جوړي خو لیکن چې کم جګری دوست دی خاص یاري نو یاره دا زما د خاص دوست جامې د زو خپل به جوړو دغه شان زمای مندو د انسان د اعمالو اجر پرشتي لیکي خو لیکن د روزدار د روزه معاملې چې کله راشي الله خپل دستور او ترتیب بدل کی الله رب العزت فرمایي الصوم لي وانا اجزي به یا وانا اجزا به چې روزه دا داسې عبادت دی چې دا زما لپاره دی او زه به په خپل باندې دی جزا چې کم دی ورکوم الله اکبر کبیرہ جس کو چاہے کھینچ لے رحمت میں وہ جس کو چاہے کھینچ دے جنت میں وہ زمای مندو محبوب صلی الله علیه وسلم د دې میاش تمناګانې د خپل الله نه کړې دي نو سوچ پکار دی چې دا میاش څومره عظیمه میاش ده چې کله دا شعبان میاش براله د الله حبیب صلی الله علیه وسلم به روزې نیول شروع کړل او دعا به غوښتله اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان چې الله زمونږ د پاره په رجب او په شعبان کې برکت واچي او موږ په خیر او عافیت سره رمضان المبارک ته ورسوي گویا محبوب صلی الله علیه وسلم د رمضان المبارک د دې عظیم میاشتې تیارې با د شعبان نه چې کم دی کوو مونږ او تاسو ګورو په دنیا کې کله چې یو پهلوان میدان ته د کشته د پاره وځي یو کرکټ پلیر میدان ته وځي یو فوټبال پلیر چې کله میدان ته وځي دا غیر مخکې چې کم دی ډایرکټ نوځي ملکی مخکې دا غیر مخکې پریکټس کوي ریهارسل کوي مونږ یو ځل زه فزیک کې ومنو دا ریهارسل دا لفظ نه پیژندو بورډ کې پوزیشن اغسته ونو چې کله مونږ لاړو زه لیټو رسیدم نو مازیګر به ریهارسلي ما یې چې دا ریهارسل بسوي چالت لاړو نو هغه کې مونږ ته چې تاسو په دې ترتیب باندې برازای بیا به پریزیدنت تاسو ته چې کم دی کله ایوارډ درکې نو دې ترتیب سره برازای په دې ترتیب سره بزای او نو زه دا غیر ریهارسل نه لیټ شوم او سبا چې کله نور کسانو نو هغه د ترتیب پته او ما د ترتیب پته نه و نو زمای زمونږ د الله حبیب صلی الله علیه وسلم مونږ او تاسو ته په دنیا کې ریهارسل خووي او دا ترغیب راکې چې کله تاسو یو اهم معاملې ته ورځئ دا اهم معاملې نه مخکې دا غي تیاری کوئ الله اکبر کبیره نو محبوب صلی الله علیه وسلم د رمضان المبارک نه مخکې د رمضان تیاری به کو دعاګانې به غوښتې بلکې زمونږ د اکابرو ترتیب بداو چې کله به رمضان المبارک تشپک میاشتې پاتې شوې دعاګانې به غوښتلې چې الله دا مبارک میاشت مونږ ته نصیب کړي او بیا به چې کله رمضان تیر شو نو باقی شپږ میاشتې به دعاګانې غوښتلې چې اے کریم پروردگارا وسه قبول کړي تو کرنا بھی ہے اور ڈرنا بھی ہے اللہ اکبر کبیرہ زمای زمندو آخری دو درې خبرې دي الله جل شانو رمضان المبارک په دې میاشت کې قرآن عظیم الشان نازل فرمایو قرآن الله رمضان المبارک کې نازل فرمایلی دی څه مقصد د پاره د دې مقصد د پاره چې دنیا نه د کفر هغه ظلمت او هغه تورې تیارې ختم کړي او الحمدلله باغې باندې ختم شوې او سوچ پکار دی چې الله جل شانو دا رمضان المبارک د انسانیت او دنیا ته څه مقصد د پاره ور زمونږ حضرت فرمایي چې الله جل شانو د انسان د زړونو او دنیا نه د ګناهونو معصیت او د انسان د ګناهونو هغه اثر ختمولو د بار رب کریم پروردگار دا میاش د انسان ته چې کم دی ورکړه زمای زمندو اکثر چې کله طوفان نازي او مثال په تور پر یو کس بل کس بچ کول غواړي دا غي طوفان نه مخکې هغه ته اطلاع ورکي زمای زمندو الله جل شانه انسان ته چې کم دی مخکې نه اطلاع فرمایلا
او د مخکې نه انتظام ورته وفرمایل د رمضان مبارک د میاشتې ورته ورکړله چې دې د ګناهونو د هغې ګند نه چې کوم دی پاک او صفا شي. بیا زموږ موږ او تاسو ګورو په دنیا کې چې کله کله اکثر د مختلفو خلکو کاروباریانو خلکو سیزن شروع شي، نو چې کله هغه سیزني مثال په طور پر وز د کټنګ سیزن دی، نو مزدوران خپل خوب هم کم کی او کانا پین هم کم کی، او په دې میاشت کې د اختر د تیارې دپاره ټیلران چې کم دی هغې خپل خوب چې کم دی کم کی. تاسو ګورئ د پشمني پورې ویښ ناسي، یا بازار کې چې کم دی ناوخته پورې خلک چې کم دی دکان نه کولاو کړي، حتی تر دې چې اکثر کانا پینا ځان سره یوسي په ټیپن کې، بلکې بعض اوقات هغه دونه ټیم ورته میلاو نشي، هغه ټیپن ډک چې کم دی کور ته راشي او څونه وړۍ ته خوړلي، کور والا دې تپوس کې چې یاره تا خو روټۍ مو نه خوړله، نو دی ورته یاره سیزن دی او د کانا پینا ټیم هم میلاو نشو، کسټمر چې کم دی زیاتو. زمای زمندو مونږ او تاسو لم چې کم دی د دې میاشتې قدر پکار دی چې دا د نیکو چې کم دی سیزن دی، مونږ او تاسو خپل خوب چې کم دی کم کو، کانا پینم کم کو، گپ شپ هم کم کو، خلکو سره میل جول او ملاقاتونه چې کم دی هم کم کو. او بیا زمای زمندو مونږ او تاسو په دنیا کې ګورو چې هر یو سیز باندې یو وخت راشي سیل پې ولګي، چې کله یو سیز ګراني څوک یې وانخلي نو سیل پې ولګي، او مقصد دی چې دا سیز وزر زر وځي او په ارزان قیمت باندې هغه سیز میلاویږي. زمای زمندو 11 میاشتې مونږ او تاسو غفلت اختیار کو، د جنت د ګټلو قابل ځان جوړ لګو. الله جل شانو په دې میاشت کې د جنت چې کم دی سیل ولګي. الله جنت ته تل آسان او ارزان کې په معمولی عمل باندې انسان جنت ته چې کم دی تلو ولا چې کم دی جوړ شي. دیو چې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم یو دعا مونږ او تاسو ته خوي چې تاسو په رمضان مبارک کې د الله نه غواړئ، ډېره ډېره غواړئ، اللهم انی اسألک الجنة واعوذ بک من النار، یا الله زه ستا نه جنت غواړم چې ستا د رضا ځای دی، او د جهنم نه چې کم دی پناه غواړم. زمای زمندو زمونږ مشایخ فرمایي چې کوم انسان په دنیا کې د الله سره دوستۍ نیت کړي او میدان ته کوز شوي او دی وایي چې ماته د الله دوستي د الله رضا د الله تعلق میلاو شي، نو د الله د رحمت نه دا خبره بعیده او لرې ده چې الله جل شانو دغه انسان د قیامت پر ورځ په خپلو دشمنانو کې بیا ودرئ، بلکې الله جل شانو سخي ذات دی، الله به د خپلو دوستانو په قطار کې چې کم دی الله یې ودرئ. دغه شان دی زما عزتمندو مونږ او تاسو په دې مجلس کې د خپلو ګناهونو نه توبه وکاږو او د الله رب العزت سره د بندګۍ او د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم د غلامۍ چې کم دی عزم وکړو او د الله د دوستۍ او د الله د محبت چې کم دی عزم وکړو. زما عزتمندو حدیث شریف کې راځي چې الله جل شانو به یو انسان راوغواړي، فرشتو نه به تپوس وکړي چې دا کس چې کم دی په دنیا کې دا جهنم ته چې کم دی داخل کړي، دی به چې الله زه په دنیا کې بېشکه نیک جوړ نه شوم، خو لیکن یا الله ما ستا نه دعاګانې غوښتلې چې الله تو ما نیک جوړ کې، ما نیک جوړ کې. الله جل شانو به سره د علم فرشتو نه تپوس کوي چې عملنامه یې مخامخ کوي، آیا دو په عملنامه کې دغه دعاګانې شته دی کو نشته دی؟ فرشتې به ورته چې یا الله بالکل دعاګانې غوښتې دي، زما زمندو الله جل شانو به مغفرت وفرمایي او الله به چې زما په دوستانو کې شامل کړي. زما زمندو که مونږ او تاسو په دنیا کې نیک نشو جوړې دی، کم از کم د نیک جوړېدو چې کم دی نیت وکړو، د ګناه نه ځان نشو بچ کولی، کم از کم د ګناه نه د بچ کېدو نیت وکړو. زما عزتمندو الله جل شانو فضل و احسان معامله کوي، الله جل شانو رحیم کریم ذات دی، الله د خپل بنده د توبې په انتظار کې چې کم دی هر وخت چې کم دی ناسي. بلکې زما عزتمندو مثال په طور پر دا خبره سمجھول لپاره یو نوجوان په ګندګۍ کې ځان ګنده کړي او سمندر مخې ته دریا مخې ته ولاړې، دریا ته وایي چې زه ګنده یم، زه پاکېدل غواړم، تا ته درکوز شم که درکوز نه شم؟ دریا ورته چې راکوز شه پاک به شې، خو لیکن دی ورته وایي که زه داخل شم زه خو به پاک شم، خو لیکن ستا اوبه به ګنده شي. دریا ورته چې ای د الله بنده زما زه خو ډېر وسیع او عریض یم، تو نه چې یوازې نه بلکې په کروڑو ارباو انسانان کو دی دریا ته داخل شي، هغه ټول به چې کم دی صفا کې. زما عزتمندو مونږ او تاسو کو ډېر په ګناهونو باندې ګنده شو، خو لیکن رب کریم پروردگار رحمت د سمندر نه چې کم دی هم زیات دی. د دې وجې مونږ او تاسو په دې مجلس
रहमत पर समंदर के गोतजन शो और जान द गुनाहुन चिकम दे पाप को इजाजत हो तो मैं भी आकर इनमें शामिल हो जाऊँ। सुना है तेरे दर पे हुजूम आशिका होगा। ज़माई इज़्ज़तमंदो अल्लाह हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए अत्ताइबु हबीबुल्लाह तो बगौन के इंसान अल्लाह दे खपल हबीब जोड़े। ज़माई इज़्ज़तमंदो अल्लाह हबीब फरमाए सोच इंसान पर खुलूस सरा रब करीम परवरदिगार द खपल गुनाहों बांधे तो बहु कागी रब करीम परवरदिगार दागो चिकम दे मगफिरत फरमाई बल्कि दागो गुनाहुना पनेको बांधी चिकम दे बदलाए देवजे इज़्ज़तमंदो कलच इंसान यवाज तो बहु कागी दा यौ का उनकेगी हो लेकिन कल जिदा से इज्तिमाई जई और ब्या बागे की कल तोबा इंसान उकागे को देओ इंसान तोबा अल्लाह जल्ल शानो कबूल करला अल्लाह जल्ल शानो पागे पर जरिए से तो टोलो इंसानों चिकम दे तोबा कबलाए। और जमंग हजरत दामत बरकातुहुल आलिया फरमाई संगा मुंतदा अल्लाह दा हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहादीस पसंदे मुतसिल सर रसीदली दागी हदीस मकाम चिकम दे ढेर उचती पागे बंदे एतमाद टोस और पोख की देशी दकशंद तोबेदा अमल वास्ता दर वास्ता तखपल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना ररसी गोया करच इंसान द मशाइख पलास बांधे तौबा कागी अल्लाह द दुसलो अदुला सुना चूंकि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता डायरेक्ट न रसेगी हो लेकिन द अल्लाह द रहमत न कुर्बान शमा इनडायरेक्टली अल्लाह द हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलास बांधे तो तुम्हें तौफीक मिलावेगी। देव जी समझ मंदो पता से मजालूस के कलच इंसान पर सिद्क दिल सरा तौबा उकागी अल्लाह जल्ल शानहू तो गुनाहों चिकम दे माफ कहे। देव जी आखिर के बाद जुबा तौबे कलिमात इमा इंशाअल्लाह टोल नारीना जना नबा अगर तौबे कलिमात बोवायु अल्लाह जल्ल शानहू ज़ात नदा उम्मीद दे च अल्लाह जल्ल शानहू बा अदे टोल मजलिस त गुनाहों कफारा ब कहे गुनाहों माफ कहे। आखिरी जो अशआर वेमा च अल्लाह जल्ल शानहू तमंगा तासो फरियाद को ए ज़मा मौला तुम्हें मालिक जुदे बंदायमा ए ज़मा मौला तुम्हें मालिक जुदे बंदायमा खपल गुनाहों बांधे ता शर्मिंदायमा माप मिकड़े अल्लाह द रहमतुल खजाने दिस्ता वाड़ा चमनुना आदा वाड़ा वीरा ने दिस्ता आह जाती है पलक पर केन चलाने के लिए बादलो हट जाओ दे दो राह जाने के लिए ए दुआ फरियाद कर अरशे बरी को ताम के ए खुदा अब पैर दे अब रुख गर्दश अयाम के रहम कर अपने आईने करम को न भूल जा हम तुझे बोले हैं लेकिन तो न हमको बोल जा खार है बदकार है डूबे हुए जिल्लत में है जो भी है आका तेरे महबूब के उम्मत से है। ए रबा दास्ताना इलावा जमुंग आसरा निश्ता ए रबा दास्ताना इलावा जमुंग आसरा निश्ता स्ताद दरवाजे न बला जमुंग दरवाजा निश्ता ए अल्लाह सादा दरवाजे न इलावा न निश्ता बला दरवाजा निश्ता तो बमुंग बांधे खपल एहसान ओ फरमाए मुल्क पाकिस्तान बांधे यो नेक हुक्रमा रारा वाले आ जाती है फलक पर खेल चलाने के लिए बादलो हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। अदेव इज्जतमंदो मंगो तासो जुड़े इखलास तरा पर रब करीम पर वर्दिगार सर सुलह को जमा इज्जतमंदो मंगो तासो गुरु दे मजलिस के जमा वालिदम बनास्ते छिदा मोर मेरे दखपल बच्ची सर चिकम दे सुम रही मोर पर हर बच्ची बांधे खपकीगी बेशका कोई बच्चे बकी बदकारा गुनाहगार वाली नहीं हो लेकिन द टोलो बच्चों खैर ग्वाड़ी और द टोलो बच्चों सर चिकम दे यो शांति मिला कहे बल्कि जमंग वालिदा अक्सर दा दुआई मुंगा औरो ला सोचता या अल्लाह जमादा टोल बच्ची टोल तकदीर बराबर के और द हारियो पख पल पल किस्मत बांधे खुशहाल के और टोलो द चिकम दे फजल एहसान के तो जमाई जमंदो संगत उमर चिदागे मोहब्बत द अल्लाह मोहब्बत मुकाबिल के नाकिस थे अगदा नवाल जमायो बचे नाकाम शे रब करीम पर वर्दिगार बसंगदा ग्वाड़े च जमायो बंदा जहन्नम तलाट ची पौर के उस वजी की अदेव जी जमाई जमंदो मंगो द अल्लाह जल्ल शान दगे रहमत और मोहब्बत ची कम दे पदगे रहमत और मोहब्बत के गोतो लगो दखपल गुनाहों न तौबा कागो द अल्लाह सर द मीनो द मोहब्बत ची कम दे इजहार फरमायो और जमाई जमंदो ये तौबे कलिमात बस जरिए सरा अल्लाह जल्ल शान इंसान ता यो हिम्मत नसीब की अल्लाह इंसान ता
यो हिम्मत नसीब की मुंग बखबल जिंदगी के अल्हम्दुलिल्लाह पसवनो नौजवानान द कॉलेज द यूनिवर्सिटी उलिदल अल्हम्दुलिल्लाह तो बेदा कलिमात वही जुड़ावशी द निस्बत बरकतुना इंसान द गुनाहों ची कम दे बच के सिर्फ आखिरी वाक़या जिक्र कुम बिया दागे न पस तोबे कलिमात इमा जमुंग हजरत दामत बरकातुमुल आलिया फरमाई जिस स्वीडन पर एयरपोर्ट बांधी उमा यो नौजवान रागे और मातवे चे आई वांट टू बिकम लाइक यू जुस्ता पशान जोड़े दल गवाड़मा नो मवर्ते चे यू लाइक दिस टर्बिन आया तुदा पटके खोखे यादा जुब्बा खोखे जक मौको तो डायरेक्ट दाने चे तो दे सर मोहब्बत से जक दा खल्क आम खल्क को दा से मोहब्बत हुई ना नो मातो ची ना देयर इज सम लाइट ऑन योर फेस स्ता पर चेहरा बांधी नूर दे नो मारते चे यू कैन बिकम बेटर देन मी तो जमाना खा जोड़े देशे वैसा का नौजवान हैरान जिस दे अल्लाह वाले चिकन ने संग ज्यादा खा जोड़े देशे मा शराब बोतल वो सरी अगर अवाली माती की डस्टबिन ते और वाचे अब यमा तो मेरा करीब शी माता वे चीज संग वस्ताना बेहतर जोड़े देशे मा नो मारते चे ताता जो तोबे कलिमात मा दा कलिमात आया इंशाअल्लाह अल्लाह बताबा नेकुकार परहेजगार जुड़ की बस अगर नौजवान तोबे कलिमात हुए बिया दागे न बस माँ सर मुलाकात न दे शवे हो लेकिन द्रे मेशती पस दागे नौजवान लेटर राजी और मातवे चे अल्हम्दुलिल्लाह पता न लगी कि संग गुनाहुनो समंदर ना अल्लाह जो बच कलमा माता तो गुनाह हर यो मौका मिला हुआ जुदा जापान पयो कपने के वो मैनेजर मा माता हर सहूलत द गुनाह मिला हो लेकिन दागे उरज ना पस पता नहीं जो हैरान चे अल्लाह जमा जिंदगी संग बदल कल्ला बस अल्हम्दुलिल्लाह पिंजु वक्त मुंजुम कोम और कल कल तहज्जुदुम कोमा की दुआओं का असर है वरना मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है नमंगा होता सुरद इखलास रादे मजलिस के दखपल गुनाहुन तौबो का गो दा कलिमात मुंगा होता सिद्क दिल सरा कम से कम दा आवाज़ रसीगी अगम दे कलिमात के शामिल शय अल्लाह जल्ला शनो इंसान था यो पुश नसीब की इस्तिकामत नसीब की और द गुनाहुन द बच के दो अल्लाह हिफाजत नसीब की जका दो जुड़ो द मुशाइख द क़ुलूब वासिता बादी नबी सल्लल्लाहु कल सर टची दो तो यो नूर मिलावेगी बल्कि यकीनन मुंग बखबल ज़िंदगी की दा कतली चिकला पे यो ट्रेनिंग बांधी वलाड़ो नो अलता मुंग कतल द गफलत माहौल बो लेकिन जुड़बा अजीबा हालो जुड़बा यो जिक्र शुरू को मुंखपल हजरत दामत बरकात बोलिया तमावी चे हजरत तो गुनाह द गफलत माहौल हो लेकिन हैरानी हो चे अल्लाह पाक गज़े के संग हिफाजत कहे माँ तो ये बचीदा जमुंग मशाइख हो तवज्जुहात चिदा द इंसान बस हर टाइम लगे दली अदेव जे मुंग होता सो न मशाइख हो द अल्लाह वाले सरा रबत चिकम दे कायम को और देना बगैर दुनिया न चरता लाड़ नशु दा कलिमात ज़रूरत इखलास रमा सरवाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बाअथ बादल मौत आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइहि व सिफ़ातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि इक़रारुन बिल्लिसानि व तस्दीक़ुन बिलक़ल्ब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु रहमतिका या अरहमर राहिमीन दे कलिमात सरा मुंगा टोल तो बताइब शु बस यो सो मामूलात आसान आसान इंशाअल्लाह कुंदारी नहीं के गुजाना नहीं कहे हर सो की कहे अल्लाह इंशाअल्लाह वो तनीको करे परहेज़गारी वाली ज़िंदगी बनसीब कहे बल्कि यकीनन दा खबर दा अल्लाह दा हबीब पर मिंबर बांधे में सोकुम इस्तिकामत सर दा अमाल के अल्लाह में पर दुनिया की खपल वली खा मखा जोड़ा है अगर अमाल
सल पेरे सहर सल पेरे माखाम इस्तग़फ़ार वैल अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अल्लाह त बखपल गुनाहों बांधी जड़ल इस्तग़फ़ार वैल। दोयम अमल अल्लाह द हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहसानात यादवल मुंग द पारे सुमर कुर्बानी कड़ी दी और बांधी मोहब्बत सर दरूद सलाम लेगल अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। द्रेम अमल कुरान मजीद रोज़ाना तिलावत कवल चा कुरान नहीं वेले अगीद कुरान दवलो ज़दकवलो नियत को। और सलोरम अमल चलते फिरते उठते बैठते खाती पीते हर वक्त ज़रूर तवज्जो अल्लाह सर शिकम दे जुड़ाओ सातल चिरब करीम परवरदिगार मायनी और अल्लाह जमा सर दी अल्लाह मायनी और अल्लाह जमा सर दी आसान अमल ने जनाना अखपल कोर कारन दी कहे और अल्लाह दे शिकम दे तवज्जो साथी यो कसब दफ्तर के लगिया दे सोख ताजर दे खपत तिजारत कहे तवज्जो अल्लाह दे शिकम दे सातल नुदा अमल 24 घंटे दे पिंजम अमल आगे तो मुराक़िबा वो लिखेगी मुराक़िबत अल्लाह जल्ल शान रहमत और दयात पर इंतज़ार के नस्तो तो लिखेगी नुदा 15-20 मिनटा बंदा सहर और माखाम घटे मकैबा पाउदस के क़िबला रुख बंदा की नहीं और दस तरगी पटी की अदेदा बार चे अल्लाह था तवज्जो पूरा कायम शी और दा सोच के दा तसव्वुर के चिदा अल्लाह जल्ल शान और रहमत अनवारात जमा दी जुड़ू तराजी और जमा दी जुड़ू ना तो गुनाहों और द गफलत पर्दे लड़कीगी ज़रूर रोखाने कीगी मुनव्वर कीगी और ज़रूर अल्लाह पमीना की वही अल्लाह 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 खुलबानी नोयल बल्कि पसलू पर सोच और ख्याल की मुराक़िबा दादा सोच अमल दे द फ़िक्र अमल दे देता हुआ ज़िक्र क़ल्बी और हदीस शरीफ की ज़िक्र क़ल्बी पढ़ ज़िक्र खामिल दादा जहरी ज़िक्र और या दर्जे ज़ियाद अफजल ले ज़का पदे के इखलास चिकम दे ज़ियादते परिश्तों तो हम पता नहीं कि जिदा इंसान पर जिक्र के दे कस मखाम खामोश ना सी खोले के न दुजड़ू कुंडा अल्लाह सर चिकम दे कनेक्टेडी और दे पर जिक्र के चिकम देना सी इखलास पर के ज़ियादते दुआ बस दुआ बस